الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. اللہ رب العزت فرمائی سورۃ بقرہ 245 نمبر آیات سے اللہ فرمائی من ذا الذی سیکتا آغا کاسا یقرض اللہ چی کرزاویر کو اللہ پاک کرزاویر کوي اللہ پاک تا قرضاً حسناً کردا شلیے. اللہ فرمائی کہ من ذا الذی سیکتا آغا کاسا یقرض اللہ چی کرزاویر کوي اللہ پاک تا قرضاً حسنا کردا شلی کرزا فیضاعفہ بیا بھی اللہ تو چند کو لہو دغ سڑیتا اضعافا کثیرا بوتو چندولی دیر سرا واللہ اللہ پاک چدا یکبدو اللہ پاک تنگیر وستین کئیدا ویبسطو اللہ پاک فراخیر وستین کئیدا وإلیہ ترجعون او دے ایغی طرف تبی میج واپاس ورگرزی دیغی طرف تبی میج واپسی کیجی. اللہ فرمائی چې سیک داسې سړی شته پتو شي چې د الله پاک ته قرضا ورکو داسې قرضا ورکو چا خوشالي قرضا وي الله یې چې د هغې په قرضا په بدل شي زب هغه قرضا دو چند بیکا دوګینا بیکا په دوګینا ډېر سره. خدا یاد شي الله پاک دې صدقې متعلق خبره کړې دو چې کیم سړی صدقاو کو د الله په لار سے خرج کول کو لګول کو الله وی چې دا 10 لکه مت چې قرضارو کوي دغه قرضا بدل به ز په هغه دنیا شي ورکوا. دا آیات چې کله نازل شو په صحابه کرام شي دوه ډلې جوړې شوې دوا ګروپونه جوړ شول. ایوا ډله د صحابه کرام وا چې کله دغه آیات نازل شو صحابه کرام په دغه آیات باندې اعمال وکړو لوی لوی صدقې وکړي لوی قرباني وکړي. خدوایم یو ټلای بل جوړ شو چې هغه د منافقین د کافر وو چې کله دا د الله پاک د پیغمبر دا خبره د یور دره د پیغمبر د خلانه چې الله پاک د آیات نازل کړو چې من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا دویم ډله لګیا شو چې الله پاک میج نه سغوړي میج دولتمندی الله غریب دا
الله میج نه قرضا غوړي و دې خال کې الله ته قرضا نه ورکولا هغه خال کې بخل وکړو او دې دغه خبره مخالفت یې وکړو دوی ډلې وي په دا اوله ډله صحابه کرام شي چې کله د آیات نازل شو داسې صحابه کرام چې هغه شي حضرت ابو دغدغ رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ورغلو چې یا رسول الله الله څه وړي الله قرضا وړي قرضې په بدل شي مشته سمې لويږي بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام می تو فرمایل چې ابو دغدغ رضی الله تعالی عنہ سیک الله پاک ته قرضا ورکو دې قرضا په بدل شي الله جنت ورکوي بیا دا صحابي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته ویایي چې یا رسول الله امو دعا بوغینا دی یو بوغ میں پا سافلا شدا اور یو میں پا عالیہ شدا دعا بوغینا می دی خو یا رسول اللہ چا اللہ کرزا غوڑی دا بوغینا زا اللہ تا پا کرزا شویر کوا تا گواشا و نبی علیہ السلام تا لوس ویرکڑو چې یا رسول الله دې تو په لوز باندې داغه بوغینا مو دیر کړل الله ته په قرضا مې ویر کړل مت د الله دې بدل رکو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام می ته فرمایي چې ابو دغدغ رضی الله تعالی عنہ تو دعا بوغینا دی یو بوغ دې الله په قرضا سے ورکا اور بل بوغ صدا آغا خپل قبیله ته پریږدا بال بچ ته پریږدا یعنی دا یو بوغا دا د الله په لار شي صدقه کا خدا بل بوغ صدا آغا ته خپل قبیله د پرا ایغه قبیله د خورو د سوق د تنظیم د پرا یو الله ته ورکا او یو پریږدا بیدا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابي وی چې یا رسول الله امو دعا بوغینا دی خدا یو بوغ چې کیم دا داغه شپې سوا خاجره ونی دی بیٹی دی بیا د حاجره مسامدا بیا دامر لوی بوغ چې شپې سوا خاجره باندې مشتمل بوغ دا بیا نن په داغه شه دی ابو دغدغ رضی الله تعالی عنہ کیرو چې کله دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دا بوغ ویر کړو هغه نه بعد دا صحابي رغلو چې کله دا صحابي رغلو خپل کېر بوختا دروازه وټکولا او د بهر نه आवाज وتا کو وتا وی چې او ام دغدغه دا دغدغ چې و کیم دا دای بچایو نو د پلور ته ابو دغدغ په حدیث شریف شي دا روغلې نو مې روغلې دا چې پلور د ابو دغدغ او مرتا ام دغدغ ویل چې د دغدغ مېره بیا د بهر نه आवाज وتا کو چې ام دغدغ یعنی او بیبي او د دغدغ مېره ا دغه بوغ نه روزا دا بوغ می الله ته په قرضا شویر کړی دا بیا بیبي پښتنه وینا کو چې الله ته دی ویر دی چې الله پاک ته په قرضا شویر کو الله به مشته دی بدل پاغه دنیا شروع کوي بیا وی چې دا بیبي سوي ته ویایي چې ابو دغدغ رضی الله تعالی عنہ ډېر خشلې نفع دی وکړه ډېر خشلې تجارت وکړو ډېر خشلې ګټه دی وکړه فشولې اظهار یې وکړو کچېر مشتو سوای او د نن سبو دا شزینا وای او خوند یې داسې چار وکړو چې د الله په لیار شخص خپل کیر ور کوي مزکه ور کوي د کون مارکیټینه ور کوي نو څنګه سبه وته وی نه سرنګ د الله په لیار شي ور کوي بیا مې مشته خوري یا به قبیله سکو
بیا به بال باندې سکو خلقو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره پرورش شوی وو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره ژوندۍ تیر کړی و او د الله پیغمبر باندې په دین باندې مېن خلق وی بی وتوی چې شاه ګټه دی وکړه شاه نفع دی وکړه نن سبا د مې عزت منه کچېری د جماعت پر اعلان وشي مدرسې دې پر اعلان وشي حال کې ته اعلان وشي نو مې عزت منه الله سری پکې سک نه ور کوي لوی لوی خلک شتا چې د هغه په پیسې باندې لوی مدرسې شری دي لوی د دین خدمات پکېږي خلک سره تعاون کو زکوتینا خرچه صدقه 10 خلک یاشتا خو ډیر اکثر داستی چاغه الله پنځر شي ور کول ډیر ګرونه خبره ده ویلي آغا د مویدت منه میشتو غوند انسانون وی خو آغا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نجدیز مناوا میش د پیغمبر نه لشکي وریای میش په اخر از مناشي نو د میش ایمان د هغه ایمان شه ډیر یوت پاکتا چې ته به د قران آیات نازل شو ډایرک په پامند عمل وکړو ډایرک په خپل ژوندۍ شه خبره وروستا نو دا ابو دغدغ رضی الله تعالی عنہ بیبی کیرنا اعوذ وتکو دا وتویای چې ډیر شان فد کړیو به د مې عزت منه په دا شي چې کلا داغا ابو دغدغ رضی الله تعالی عنہ ورننوتو چې کلا ورننوتو ا دغه نه بعد بچون یې ولیدل چې بچونه پولیسي شي هغه په جوبې شي او د هغه په خلنشه هغه خجيري دنوي هغه خجيري خړلې بیبي ولګدا ام دغدغ رضی الله تعالی عنہ ولګدا او هغه نه بعد ولګدا هغه کیما دی خاجره حاکم بچونه په خلشه و د خلنه خاجره رو بسله کیمه په جوبه شه پلوسی شه لوسینه منا تعالی کړي چې نا دا بوغا ابو دغدغ رضی الله تعالی عنہ د مخوان الله ته پکړه دا شویر کړی دا سرنګ میز دا استعمال کی سرنګ میز خوري اټول مزکه تا ابو شه تعالی کړي اګه نه بعد د مې عزت منه آغا بوغا آغا په بوخ نه کیر آغا زکا آغا لوی خاجیره ونه سپیس وا خاجیره باندې مشتمل ونه ټول پیغمبر علی صلوات و سلام ته ورکل او نبی علی صلوات و سلام په غریبونو صحابه کرام یتیمونو باندې تقسیم وکړو نو مې عزت منه خبره مې پدا پیر کړه چې دا آیات کله نازل شو صحابه کرام په دوی ډالې وی زنه صحابه کرام 10 قرباني وکړه کرینا د الله په لار شویر کړل صدقه کړل الله ته په کاردا شویر کړل او زنه داس وی چې به دا خبره کړه قرآن پاک شي سلورم اسی پراشي خبر الله بیان کړی دو لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء الله فرمای لقد وتحقیق سرا سمع الله وروي الله پاک اوردل الله پاک قول الذين خبر دې کسونه قالو شیخ دا ویل ان الله بشک الله پاک دا فقیر الله فقیر شوی دا الله غریب شوی دا ونحن اغنیا او میش دولت منی الله غریب دا او میش دولت منی الله میشنا قرضا غوړي او دویمه ډله صحابه کرام داسوا چې هغه خپل بوګینه د الله په لار شویر کړل په دې وجه نه امید منه کیم سړی د الله په لار شویر کول کو الله په لار شي صدقه کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله د معراج شپاوا
مو د جنت د دوزخ د اسمانه لوی سفر مې وکړو هغه شپه باندې چې کله زراون وا مو ولیدل جنت په دروازه باندې دا خبره لیکلی و دا ټکی لیکلی وی چې کیم سړی صدقه وکړو په صدقه باندې الله پاک صدقه لاس درجه الله اوچتا کو یعنی صدقه په لاس درجه یعنی لازګونه کو دزګونه کو لازګونه الله سوغه ور کوي اجر ور کوي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې دویم لیکم ولیدلا چې په عام باندې لیکلی وی چې کیم سړی یو مسلمان ته قرضا ور کو په دا قرضا باندې الله پاک او تلس درجه ثواب الله ور کوي آغا قرضا الله په تلس درجه باندې بدل کو په ثواب باندې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله مو دا وخت ال وی چې مو جبرائیل امین ته ویل چې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام په دا جنت په دروازه باندې دا خبره لیکلی دو چې په صدقه باندې لاس ګنا ثواب ده او په قرضا باندې او تلس درجه ثواب ده دا ویلي بیا وی چې متا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مو فرمایل چې پیغمبره اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زکا چې کیم سړی صدقه وړي نو هغه جوتای شي غوړي چې متملاو شي حکیم سړی چې پیسې و سړی صدقه کو ای جوتای شي صدقه کو چې مونږ زکات خو مې پر کړی دا او صدقه وکړه چې الله ناراضي شي او جکیم یې غوړي هغه جوتای شي غوړي چې متملاو وای او مو شای خړلای وای او متملاو شوی وای او چې کیم سړی قرضا غوړي هغه دا سړی نه غوړي هغه سړی قرضا غوړي چې قرضې به ټوله وي محتاج وي ضرورت وي تا نو وی چې صدقه د ګنا سوم دا او دا غاسدو د قرضا دې او تلس درجه ثواب جوتا ا ویل جوتا چې دا غا سړی محتاج د کسړی د قرض وړي سره قرضا غوړي وینا قرضا دا ویر کو په دامو نه په صدقه نه جو ثواب دا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې مو دا دوه خبره جنت په دروازه باندې ولیدلې دمو عزت منه دا د صحابه کرامي داغه صدقه دا قرباني چې کله به د جهاد اعلان وشو ایوام موقع غزوه تبوک په موقع باندې دا سننه په جنگي شي صحابه کرام چې کله امتحان الله خستلای دا اعلان وته شوی دا ګردي کیرینه پیغمبر تر وړي دا سیمرا سامان مې پکې شو نه مټول وړي دا صحابه کرام یې چې دا پښتنه سیمرا درولل چې نیم مول می کیر سامان می غون په وته کړو نیم مول می تو تر وړی دا او نیم می بال بای ته پرېځلای دا داسې قربانې کړې وي هغه د موږ د منه دنیا ته نه قتل هغه د الله ته او پیغمبر ته قتل او آخرت ته قتل چاہے اصل زندگی می جره دو اے میشو په دنیا چې سی ورېدی دي کچېری میشتو دا سوچ وکي دا میشتو د خپل کرینا صدیق کرینا چې میشتو پر شپندېږي بال بات می دی پوشه اسام دو دا پر دی دا چانه پوتشول اے میشتو پلارینا وی اے میشتو سنیکینا وی اے میشتو غور نکینا وی در نکینا وی دا ټول شي سیمرا مخشا خلق لولل ارثي میشته پرېدل دا چې دی دنیا میشنه ونی دا بنگلې دا کیرینا دا دکنینا بلکې دا گاڑی سدي گاڑی نن گاڑی مسره دا سبب مسره نه بچی سره وی بیا به بچی نه بعد المسی سره وی دا پټ کیږي یو بلتا او انسان ته هغه سملا ویږي چې چا په دنیا سے سزون تولزل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډیر عجیب خبره کړی دو نبی اسلام فرمایي چې چې کلام معراج پښپال وړا وی چې بیا دا جنتین ما وکتل وی چې په جنات شي په هر دیونه باندې درې لیکلي وي درې لیکي داس درې لکيره هغه لیکل شوی وي وی چې پایوا اوله لیکه باندې سلی کلی شوی وي په جنات شي په دیواله باندې
لکه میشتو دی جماعت دا دی غا دیول دا اوس کلمه په لیکل یدو یو طرف ته بل دعا په لیکل یدو الحمد په لیکل یدو وجه جنات شي چې سیمه دی وری نه دی دا درې لیکه په لیکل یوي وی چې اواله لیکا په جنات شي په دیواله باندې دا لیکل یوا ما وما قدمنا وجدنا دویم لیکل شوی وا وما اکلنا ربحنا دریم لیکل وا وما خلفنا خسرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله وی چې زلونه جنت تا دا درې لیکي په جنت په دیواله باندې لیکلی وا اول ول سمنا ما قدمنا وجدنا چا چې زون ته سو ولزل ابي مندکو دا جنت په د دیواله باندې لیکل شوی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما قدمنا وجدنا چا چې زون ته سو ولزل هغه شای به مندکو آشای به ته ملاو شي ا دغه نه سم مراد دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې چا زون ته په دنیا سے نیک عمل ولزل نیک عمل بدل به ته ملاو شي ا چا صدقه ولزلې ولزل نیک عمل ولزل آغا شای به دیتا په هغه دنیا سے په جنت سے به ته ملاو شي ما قدمنا وجدنا چا زون ته ولزل ابي ته ملاو شي دویم لیکا जे जन्नत को दगा दीवाले बोंदे दाली कली शवी दी नबी अलैहि सलातो व सलाम फरमाई che mod मेराज पुष्पा बोंदे वकतल ओ मेरी दल che द्वयम दाली कली वा मा अकलना रबहना चा che په दुनिया से او خړلا ګټه وکړه نفع حاصل کړه فائدہ حاصل کړه په دنیا سے چا او خړلا تشه او خړل په دنیا سے دا خوروکینا دا نعمتینا دا غش دا پلوینا دا نعمتینا چې چا سو خړل ګټه وکړه پیدا وکستا خودریم تکای دی جنت لکیرا په جنت په دیواله باندې کې مالک کلی شوی دو دالی کلی وا وما خلفنا خسرنا چا چې سب پرېږدل نقصان یې وکړو چې چا په دنیا سے سب پرېږدل دغه سړی ځون سره نقصان وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې دا درې لکیره جنت په دیواله باندې لیکل شوی دي چې چا سوال ازل ابي وته ملاو شي چا نیک عمل سمرا ول ازل صدقه وکړي عبادتینا وکړل المنزینا تلاوتینا ذکرینا عبادتینا وکړل دا عبادت به الله ورکوي دا الله په جنت شه په دیواله باندې لیکل دي او دویم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې چا سو او خړل غټه وکړه امیش سرنګي د مې دتمنه په مش ډیر کسون داستا اول ز بیا بلبل چې قیامت ته مثال جوړ نه دي نیک عمل به جوړ نه دي یقین نیک عمل الله حق وړي قرآن پاک درې ورا دوا ورا په کول شه د قرآن پاک حق تا دا حق مې نه غلا زلای دا حق مې ولای دا په موږ باندې زکات فرض سلوشتمه ریپای چې دوانیم باندې 50 تورې نه مسر ازوته پیسې وی اندازا دې کې ماته مو آغا د پیسې زکات نه پر کړای سلوشتمه مې نه دوی ور کړی مو د سریزر شدینا سره اسره زار دی په نیم تیل نصر زار جوتی ایغه زکات مې نه پر کړای په نیم تیل ناکام دی خو پیسې و سرشتہ نراوي سرشتہ هغه زکات مو نه پر کړای سپین زار کیم نصاب دا دوانیم باندې 50 تولې هغه سپین زار پیسې مې نه دی ور کړی مو سره په کاروبار شي په تجارت شي مو سره پیسې دی د ایغه دی کو نه یې سم نه دا کړای مو سره په بینک شي بینک بیلنس تا په بینک شي مو سره تنخې نه علاوه جوتای پیسې دی هغه زکات مې نه ده پر کړای نو مې دتمنه او پیغمبر وی چې جنت شه دالی کړی دی په دیواله باندې چې چا سوال ازل ابي ته ملاو شي میج ا دنیا ته سان دی لزلی او دویم نقصان په میشه دغه دا چې پیغمبر وی چې چا په دنیا سے او خړلا غاټه وکړه میش په دنیا سره او خړلا سکی
چایا ودرا بچونه ته پیسې جمع کی آیا چیرته مزکا پلاټ وکا آیا چیرته د کون وکا آیا چیرته پیسې ګټه ته وچوا آخري دا جمع کول کی چې میش دنیا نه لوټ شي ارته نه پوتی شي نو وی چې چا چې خو الله ګټه وکړه میش خپل نه خوري نه لازي نه خوري او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام درېمه خبره کړې دو وی چې دا په جنت په دروازه په دیواله باندې لیکلي دي و ما خلفنا خسرنا چا چې پرېږدلا نقصان یې وکړو ا نقصان ته شیدا تو دنیا پرېږدلا زکات نه د پرې کړای پته باندې حج فرض حج ته نه لوټ شوی پته باندې غانې زکات پته د شزینا پته باندې د پلاټ چې خرڅول د پرې کړای وي غانې د خرڅول د پرې کړای وي ګټه د پرې کړای وي هغه زکات نه د پرې کړای او دنه پته شو پیغمبر سلام یې خاسرنا ای جنت په دروازې لیک ای جنت په دیوالې لیکلي دي چې نقصان یې وکړو دا شاینه به پته شي نه د اوخړلا نه د هغه دنیا ته ولزا خو پرې دې زړه د دنیا ته تبه لوټ شي میراث خوره به په دامن مازه او خلی خواندینه به خلی خو یې سب به تور کوي په دنیا سه نو دا درې لیکي جنت په دیواله باندې لیکي پیغمبر سلام یې چې کله زه معراج په شپه باندې لوړا وی دا مې وریدل نو دی وجه نه مې عزت منه په چار دادو الله پاک مشته پدایا سے فرمائی منزل الذی سیکتا آغا کاسا یقرض الله قرضا حسنا چې قرضا ورکو الله پاک تا خوشل یہ قرضا شا قرضا ورکو الله پاک تا کر دینا مناسب صدقہ جسے صدقہ کو فایضاعفه الله فرمای چې زبې بیا دو چند سو بیر کوا اضعافا کثیرا په دو چند ولی ډیر سرا فایضاعفه زبې دو چند کوان دوګینا کوم به وتا د صوب له دغه سړی تا اضعافا کثیرا په دو چند ولی ډیر سرا دا ذکر نکړو چې یو ورتا دوا ورا 15 ورا دا ذکر نکړو والله الله پاک دا یکبدو الله پاک تنگیر وستین کیدا و یبسط الله پاک فرخیر وستین کیدا و الیه ترجعون هغه الله طرف ته میج واپس ورګرځي نو بچار دا د عزت مله مرګی ته پر لش کوشش وکي ادا سے مقاردنی چا غازی کای دے صدقه صوبی نو پاګه شي میج ساو خلی نو الله پاک میشتا د صحابه کرام چې کی می قربانی کړی دي ابو دغدغ رضی الله تعالی عنہ چې کله د آیات نازل شو پیغمبر ته روغلو ګردای بوغ شپې سوا حجیر بوغي وته وي چې یا رسول الله مې دیر کړو دا مې الله ته قرضا ور کړه متبسم ملويږي وي ته به په جنات شي بنگلي ملويږي او جنات شي به ونه ته ملويږي حجیر ونه تیور حجیر به نیولې وي الله پاک ته ور کړو پکار دا شپې سوا حجیره سارا د مزکه او نه کیر پشه دا ور کړو او کچری میشتو ساده امتحان روغلو چایا چته جما ضرورت شو یا جما شپل کی شی ضرورت شو یا مدرسه ضرورت شو نو میشتا په چار دو کې میچا داسې عیسی او خلی الله د میشتا ټول خبرند عمل تو فکر سی یا الله می ګنا معاف کړي حضرت مجمع سے چا سکه سم حاجت یا الله پیرا کې مشکلات یا الله په خوشي باندې بدل کې یا الله د میش په حال باندې یا الله رحم وکي او یا الله میشتا د صحابه کرام غوندې خدا قربانی توفیق میشتا نصیب کړي او یا الله کیم خلک د میز جما سره مدد کو تعاون کو یا الله په دنیا آخرت سے کامیاب کی سے جماعتنا ابوداوی مدرسے ابوداوی خدمتنا کو یا الله په دنیا آخرت سے بلدی نصیب کی او یا الله د مش په حال باندې یا الله رحم کی اے مش په علاقہ په د ملک په د وطن شي یا الله امن وروړي یا الله امن قائم دیم یا الله وګرځوي یا الله میجا ظالمون ظلم نه وسوتی یا الله مش په خپل ظالمون ما کې چا دا غونو غشتل دي یا الله حاجتنا وی الله پیرای کې مشکلاتنا وی یا الله په خوشی باندې یا الله بدل کې یا الله میج دا غا وړه توڑا موڑا کیم خدا پاک میج دا عبادتنا دی دا په خپل دربار شکه بلو منزل کې لله رب العالمین